پټې کوم رسول الله مبارک چې ګنې بس هغه سره به زه صرف د مینې چغه به وامه پټې کوم علمگیر شخصیتو دنیا ته د عدل او د انصاف حکومت ورکه خزو سره انصاف وکړه بچو سره انصاف وکړه مارغانو سره انصاف کړی دی اعلان یې کړی دی چې کم ورځو کې به مارغان بچې چې ښکار به نه کوی اوښانو له انصاف ورکړی دی د حضور پاک جومات هغه دارالخلافه وه چې یوازې انسانان نه د پیریانو فیصلې به هم پکې کېدې او یوازې پیریان نه قسم په خدای چې د سارو فیصلې هم پکې شوي دي اوښ راغی اوښ د هغه ځای نه را روان دی جومات ته راننوځي او صحابه منې که اوښ ته یې شاړه یې وی پرېږدی دا اوښ د فریاد راوړی دی اوښ نیغ راغی دنیا پرېښودله دغسې لویه ډله وه هغه یې پرېښوده او راغې د دواړو جهانو د مبارک سردار مخې ته سملاسته او غړانګ یې د حضور پاک په غېږه مبارکه کې کېښودله دی فریاد راوړی حضور پاک په خپله فرمایي وی دی اوښ فریاد راوړی دی دی اوښ د مالک راولی مدعی مدعی شو اوښ مدعی دی اوښ مدعی دی جومات ته راغلی دی او مدعی د اوښ مالک دی دلته ستا په دفتر کې خو دلته په قاضي سره جج سره د انسانانو فیصلې کېږي ستا په دفتر کې خو د انسانانو فیصلې کېږي هلکه ده په هغه دعوه کړې ده او هغه په ده دعوه کړې ده ستا عدالت کې د انسانانو فیصلې کېږي د حضور پاک په عدالت کې د چا فیصله دلته اوس کېږي جواب راکړې ماله د اوښ فیصله کېږي اوښ راغې فریاد راوړو مدعي دی حضور پاک دلته قاضي دی او فیصله کوي د انصاف فیصله کوي رسول الله مبارکه وی ورشه د مالک راولې مالک یې وله راوسته مالک ته ورته څه فرمایي وی ستا د اوښ فریاد راوړی دی رسول الله مبارک سره به حیواناتو هم خبرې کولې د حیواناتو په خبرو هم پوهېده د خبرې معجزه ده د حضور پاک وی ستا د اوښ فریاد راوړی دی چې دا مالک ماله خوراک کم راکوي کار را باندې زیات کوي وی یو صاحب ټکي درته ویلي دي وی ښه داسې به نه کې د باندې به کارم کې خوراک به م ورکې او دمه به م ساتې نو حضور پاک یوازې د جومات امام مولا نه وګورې خفه کېږه ما د عدل و انصاف د مدینې منورې د منبر او د محراب نه د دواړو جهانو سردار د عدل او د انصاف حکومت دنیا ته ورساو انصاف یې قایم که تا راوسته نبی علیه السلام د پوټینې که چې بس دا د جومات امام انصاف یې قایم کړی دی نو زه خوشحاله په دې شم یو خوا مې شنه جنډه ولیده ما یې ګمبت راته ښکارېږي ګمبت خضرا راته یاد شو بل خوا مې برګه جنډه ولیدله مې د حضور پاک جهادونه راته رایاد شو نو عشق دی دا نه دی چې دا ستا په زړه کې کم دی چې بس خشته نعت واورې او خشته تقریر واورې ته چغه جوړه کې عشق به دی دی چې نبی علیه السلام به د خپل سیاست او د خپل انصاف او د دنیا د خلافت یو رهنما ګڼئ دا به ستا عشق دی عشق به دې ته ویلې کېږي روانې م هلته ګیر خیالي پسې هلته روانې م د امریکې بچي پسې او په ټوپۍ مې لیکلي دي عشق رسول ما لرې شه مړه تقویت بشره ورکې امریکې له ورکې عاشق رسول به زه تا الو پیژنم چې ته د پیغمبر جنډه په دیوال د پاسه وړقې او ویې ځلې زه به هله تا عاشق رسول ومنم زه به تا عاشق رسول الو منم چې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د مصلي او د محراب مشر نه د سیاست راهنما او د دنیا د انصاف یو لوی راهنما او د ظلم د خاتمې یو عظیم شخصیت وګڼئ هله به زه ستا عشق ومنم صحابو کې دا صفت و زما وروڼو موږ داسې پټې غوندې د رسول الله مبارک شان ډېر خلاندې کړی دی